بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرفان الدین تاسو په خدمت کې حاضر دی د یو نوی ویډیو سره او د یو نوی ریسیپي سره. ان شاء الله تعالی نن به تاسو سره اونین رنگز پکوړاز والا ریسیپي شیر کوم. ډیر زیات په اسانه باندې جوړیږي. نو راځي چې ګورو چې دا څنګه جوړیږي او د دې لپاره موږ د کم کم شیزونو ضرورت دی. نو راځي چې په دې باندې بسم الله کو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اونین رنگ پکوړاز لپاره موږ سره 3 عدد سمال پیاز دي. انشاءالله دا به موږ بالکل رنګ شیپ کې به دا کټ کوو. کوشش وکړو چې رنګ موږ سره لږ ډبل راشي. پیاز ټول موږ سره دغه شانتې راوند شیپ کې کټ شو. دا موږ بالکل دغه شانتې پکار دي. تاسو دا کتی شي ښه زبردست. اوس د دې نه پس به انشاءالله موږ پکوړو لپاره خمبیر تیارو. خمبیر لپاره زموږ سره دا یو کپ چې دی، یو کپ په زموږ سره بیسن او په دې کې زموږ سره چوټکي یو چوټکي چې نه په دې کې زموږ سره اجواین شو او تقریبا 1 ټیبل سپون چې دی زموږ سره ریډ چili powder شو او په دې کې زموږ سره هاف ټي سپون چې دا زموږ سره مالګه شو. دې کې اوس اوبه اچوو. خمبیر دی دا چې نه ډېر زیات چکړي او نه ډېر زیات خمبیر چې دی نو هغه زموږ ماشاءالله ښه ښکلی زبردست تیار شوی دی. او په دې سټیج کې اوس موږ کوم رنګ والا پیاز چې موږ کټ کړي دي هغه انشاءالله په دې کې داسې ډیپ کوو. غوړي چې دي هغه زموږ ګرم شوي دي. دا تاسو کتی شئ په دې کې څه رنګ پیاز چې نن هغه تقریبا شي هغې له به موږ سایډ چې نن موږ چینج کړو. او کوشش دا پکار دی چې دا موږ بالکل په لو فلیم باندې به موږ دا پخوو. ځکه چې دا چې څومره به دې ته فلیم دې ته سیوا کېږي نو د دې د سوځېدو خطره وي او دا به موږ سوځوو نه. ځکه چې دا چې څومره هم په لو فلیم باندې وشي نو انشاءالله دا به دومره هم دا ښه ښکلي کرسپي وي انشاءالله تعالی. دا تاسو ضرور ټرای کوئ ښه شانتې. دا تاسو ګورئ د دې دواړه سایډونه چې دي دا تقریبا بالکل پخ شوي دي او کوم چې بالکل چې دا تیار شوي دي نو دا دې ورسره وباسو. او دغه چې پکې کم پاتې دی دې له به سایډ چینج کړو. دا به بیا لږ ساعت پس راوباسو. دې تاسو کلر ته وګورئ، کلر د دې څومره بهترین نه دی. دا چې په کړهي کې چې کوم موجوده اونین رنګز پکوړاز دي دا هم تقریبا شوي دي. تاسو د دې کلر ته وګورئ. زه دا باقي چې دي نو دا هم تیاروم، بیا ستاسو سره ملاقات کوم. ګرانو کتونکو دویم کړهی چې دی نو هغه هم تقریبا تیار دی. یو سایډ چې دی هغه د دې پخ شوی دی او د بل سایډ به دې له اوس موږ چینج کړو. انشاءالله چې دا به بیا موږ سرو کوو. ویډیو چې زموږ اوږده نه شي د دې لپاره ما پورې بهترینه چټني هم کړې ده. چټنۍ سره به دا زه سرو کوم. او ګرانو کتونکو دا تقریبا موږ رنګ پیاز والا چې کوم پکوړې دا تقریبا تیارېږي. ګرانو کتونکو پکوړې تقریبا د رنګ پکوړه زموږ تقریبا تیار دي.
سره ټایم په دامن د کړګي نه راوباسو دې تاسو څه کلر ته وګورئ بالکل ګولډن کلر دی بهترین ضرور دا طریقه چې نه دا اپلای کړئ که زمونږ نننۍ ویډیو ستاسو خوښه شي نو زمونږ دا ویډیو چې دا لایک کړئ دا د خپل فیملی اینډ فرینډ سره دا ضرور شیر کړئ او کوم کسان چې زمونږ په دې چینل باندې نوي نو کایندلی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې د ټلۍ دا بټن چې دا دا ووهئ او آل نوټیفیکیشن پریس کړئ چې تاسو ته د راتلونکي هر یو ویډیو نوټیفیکیشن چې دی هغه په ټایم میلاویږي ما ته د راتلونکي ویډیو لپاره اجازت راکړئ د الله په امان